أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نراني درس کی إن شاء الله العزيز سورة بني اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 9 آیات نمبر 80 و 81 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي قل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. اے الله چې نو هغه داخل کې ما چې نو په داخلولو غوره سره او بهر تر او باسي ما چې نو هغه پر راوستلو غوره سره. د دې شان نزول متعلق دي نو هغه مختلف واقعات او حضرات مختلف اقوال دي، خو پای کې د ټولو نراجع قول چې کم نو هغه علامه قتاده رحمه الله او د نور حضرات نو هغه ذکر کړی دي. نو دغه د ټولو نراجع دي او البته نور احتمالات نو هغه پکې هم شته. هغه دا چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام د مکې مکرمې نه نو هغه په هجرت باندې مجبور شولو، د مکې خلکو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام خلاف نو هغه مشوره وکړله او بیا په هغه مشوره کې نو هغه دا طے کړل چې حضور علیه الصلاۃ والسلام نو هغه شهید کو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نو هغه د هجرت اراده وکړله او بیا د هجرت دغه ارادې نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 ورځې غار سور کې نو هغه روپوش شو. بیا د هغه ځای نه چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام تلو مدینه منورې ته نو دا آیات نازل شو وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. ای الله ما چې نو هغه داخل کې په خپلې غوره داخلولو سره او ما چې نو بهر ته راوباسه چې نو هغه په غوره راوستلو سره. یعنی د مکې نه چې زه اوس مدینې منورې ته ځم نو مدینه منوره خلک د هغې ابو هوا د هغې ماحول دا ټول هر څه چې نو هغه زموږ دپاره سازګار او ښکلي جوړ کړي. او د مکې مکرمې نه چې زه کوم ځم د دې ځای نه ځم نو د دې ځای نه مې هم په خیر او عافیت او برکت سره چې نو هغه وباسي او هغه هم دغه شانتي وشوله لکه څنګه چې سراقه او دغه شانتي نور کسان د حضور علیه الصلاۃ والسلام په تعقب کې ول او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه کتلو تلاش کولو الته انعام ښودلی شو. نو الله جل جلاله چې نو د هغوی په لاره کې د هغه اس په ځمکه باندې ننباسلو او بیا آخر کې د هغو سره دا طے کړله چې تاسو اوس د الله نه دعا وکړئ چې زه دې ځای نه یو پیره ماته نجات میلاو شي، زه به ستاسو طرف باندې څوک راپرېږدم نه. نو دې وجې نه دا دعا چې دی نو هغه ویل. نو وایي اوس دلته اول چې نو هغه خو وتل وي او وروستو بیا داخلېدل وي، یعنی حضور علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه وتو او مدینې ته وروسته به داخلېدو. خو دلته حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه رب ادخلني مدخل صدق نو دغه دخول دی مخکې ذکر کړلو او خروج دی چې نو هغه وروسته ذکر کړو. د حکمت څه دی؟ نو حضرات لیکلي وی د دې حکمت چې نو هغه دا دی چې د مدینې منورې د هغه یو نوی ځای و هلته تلل ولو او د دې ځای نه خو حضور علیه الصلاۃ والسلام بیت الله شریف پرېښودلو خپل کور کلی چې نو هغه یې پرېښودل خو په مجبورۍ یې پرېښودل او هلته چې بیا تلو نو نبي علیه الصلاۃ والسلام د ځان او د صحابو دپاره مأمن یعنی د امن ځای چې نو هغه یې کتلو نو دغه مقصودي ولو او د دې ځای دا وطن چې نو هغه د غیر مقصودي و او مقصود د پاره چې نو هغه اهم وي خلک د هغې دپاره چې نو هغه دعا کوي. نو ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام د دغې مقصود دپاره چې کم اهم ولو مدینه منورې ته داخلېدل او د هغې پر امن کېدل نو د دغې وجې نه چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ادخلني مدخل صدق دی مخکې ووي و اخرجني مخرج صدق چې نو هغه دی وروسته وویلو. بعضی حضرات هغه لکه تفسیر مدارک دام لیکلی دي رب ادخلني مدخل صدق
نو هغوی دینا مراد قبر دی چې الله ما چې نو هغه قبر ته داخل کې په داسې ښکلې طریقې سره چې په قبر کې چې څومره سزاګانې دي د هغې ټولو نه ماته امن چې نو هغه میلاو شي. و اخرجنی مخرج صدق او یا الله ما په ورځ د قیامت چې نو هغه بیا کله راپاسې نو په ښکلې په اعلی طریقې مې راپاسې هلته چې نو هغه ملامتیا مې ونه کړې بلکې کرامت او زما چې نو هغه فضیلت وکړي یعنې زما چې نو هغه خیرخواهي وشي او د خیرخواهي چې نو هغه مې وشي نه دا چې زه ملامت شم سزاوار چې نو قرار شم مدستوی نور پکې مې احتمالات شته. بیا حضرات چې نو هغه لیکلی دی وی هر انسان روزانه خامخا څه نه څه ځای ته ځي او د څه نه څه ځای نه چې نو هغه راوځي. لکه مثال په طور کې د کاروبار له ځي دفتر ته ځي د چا خواله چې نو هغه ځي نو وایي د دغې نه مخکې دا دعا چې نو هغه یاد کړي دا آیات ځان سره یاد کړي نو دا دعا چې کله دی څنګه هغې دفتر ته ځي یا د هغې نه راوځي کور ته ځي یا کور نه راوځي یا چې نو هغه بل یو ځای ته ځي یا د هغې نه راوځي یعنې هر اهم کار چې په هغې کې دی چې نو هغه تلک کوي یا راتلل چې نو هغه کوي نو د هغې نه مخکې دا آیات چې نو هغه یو ځل کم از کم او که نه درې ځله وویلی شي نو دا ډېر مجرب دی. الله به د هغه ځای کې چې نو هغه کم مصایب او کمې قصې خبرې د هغې ټولو نه به الله پاک په عافیت او په حفاظت سره چې نو هغه به یې ساتي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا دې ځای پورې دغه واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا او ای الله چې نو راکړې ماته د خپل طرف نه غلبه خپل مدد سره. نو اصل دا ده ځکه حضور علیه الصلاة والسلام نو چې د کافرو نه بچ کېدل دین اسلام چې نو هغه مخ په وړاندې بول په ټوله دنیا کې چې نو هغه دین اسلام غالب کول د کافرو ایذا چې نو هغې نه بچ کېدل د دغه کافرو مقابله کول د دوی ملا ماتول الله دا زما په وس کې نه ده. زه خو یو بني آدم یم زه خو یو کس یم او دا چې نو هغه په لښکرو خلک دی د دوی سره ډېر اسباب هر څه سره دی دا خو زما وس او طاقت نه دی دا به صرف او صرف کېږي ستا په مدد سره. نو ځکه حضور علیه الصلاة والسلام وی یا الله ماله چې نو هغه د خپل طرف نه غلبه راکړي په خپل مدد سره راکړي یعنې ته مې چې نو هغه مددګار شي ته مې چې نو هغه څه وکړي په حال سره زما سره چې نو هغه مددګار شي. وقل جاء الحق وزهق الباطل اوس دا آیات چې نو هغه د دې خپل شان نزول نو دا د فتح مکې په وخت کې نازل شو کله چې حضور علیه الصلاة والسلام مدینې منورې نه چې نو په سن 8 هجري کې بیا چې نو هغه د مدني آیات دی فتح مکې ته چې نو هغه رالو نو د فتح مکې په وخت کې چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو دا کم بیت الله شریف چې خلکو ته ښکاري په دې باندې دا کم تور غلاب چې دی نو دغه کعبې کې دننه په هغه وخت کې 360 چې نو هغه بوتان ولو مختلف چې نو هغه مجسمې او بوتان دوی جوړ کړي ولو دی چې نو هغه خودي ول د ابراهیم علیه السلام په صورت یم جوړ کړه او د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام بیبي مریم حبول اولاد عزا ډېر شي چې نو هغه شپې ته بیا حضرت لیکلي وی د دې شپې 360 چې نو هغه حکمت سو نو وی دا ولې وی نو وی دا 360 څه کول چې د کافرو د هرې ورځ دپاره ځان له جدا خدای مقرر کړو چې نننۍ ورځ چې نو هغه ذمواري د دې یو ده سبانۍ ورځ د دې یو ده بلرنۍ ورځ چې نو هغه د دې ده نو په کال کې 360 ورځې وي نو دوی د دغه 360 ورځو هرې ورځې دپاره جدا چې نو هغه یو بت مقرر کړو. نو چې کله حضور علیه الصلاة والسلام رانو او مکه مکرمه چې نو هغه فتح کړله نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره لاس مبارک کې چې نو هغه یوه نیزه وه او په هغه نیزې کې یو روایت متعلق راځي د هغې په دې سر کې داسې نری وسپنه وه که خیال مو کړی پخوا به چې نو هغه د بوډاګانو سره امسا وه نو په هغې په دې سر ته به داسې د کالتوس په شانتې نری چې نو هغه توقه شانتې اچولې شوې وه نو داسې د هغې د سر ته نری وسپنه وه. نو حضور علیه الصلاة والسلام چې رالو نو یو بت به د هغه په دې سینه کې داسې وهلو او دا آیات به ویلو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نو دا به ویل هغه بت به پاستر رارتاوېدو نو تر دې چې دا 360 کې 360 بوتان دا ټول چې نو هغې ښکته رارتاو کړل او بیا د دغې نه وروستو حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه حکم وکړلو چې دا اوس ټول چې نو هغه مات کوي ختم کوي لرې کوي
حضرات لیکلی دي دینه معلومه ده شوله چې سوره هم بوتان دي د هغوی مجسمې دي یا چې نو هغه آلات د آلات معصیت چې نو هغه دي چې هغه صرف د ګناه په کار کې نو هغه شیزونه استعمالیږي نو د دغې ماتول او د دې لرې کول او ختمول چې نو هغه دا واجب دي دا بجنو هغه د کافرو یادګار چې نو هغه به نه پرېږدي د کافرو یادګار چې نو هغه به څه کولی کېږي ختمولی کېږي نن بس د افسوس چې نو هغه ویلی کېږي زمونږ چې نو هغه په داسې حال او په داسې وخت کې یو چې دیني مشاعر شاعر الله د دین چې نو هغه قلې دین اهل دین خلک د هغوی چې نو هغه په تباهۍ د هغوی په ختمولو د هغوی په شهیدان کولو د هغوی چې نو هغه په مسمار کول په هغې پسې چې نو هغه روان دي او چې کم کار وله په کار دی نو د هغې حفاظت کې او د هغې باندې سکورټي او په هغې باندې چې نو تنخواګانې او قصې ورکول دي الله حکم جدا دی زمونږ چې نو هغه خپله د ځان نه جدا طریقه ده بهرحال الله دې رحم وکړي نو الله وایي ان الباطل کان زهوقا یقینا چې نو هغه باطل دا ختمېدونکی او ورکېدونکی دی نو دی به ختمېږي او ورکېږي اوس د دې نه وروستو یاد ساتئ کور کې که هر څه که د لرګي وي که د کپړې وي او که دغه شانتې دا نور چې دی نو هغه څومره هم وي نو دا ټول شیزونه چې دی نو هغه نو دا ټول چې دی نو هغه دا ټول چې دی نو هغه باطل شیزونه دي او د دغه باطل شیزونو چې دی نو هغه د دې ختمول دا لازم دي اوس د دغه باطل شیزونو ختمول دا چې نو هغه ضروري او اهم دي نو اوس په کورونه کې هم دا نه دي اوس مونږ وګورو نو بعضې کارونه مونږ اکثر ډېر چې نو هغه بې پیدې مونږ په خپله لاړ شو بچي له بالو راړو یو شی ول راوړو بل شی چې نو هغه دا ول راوړو نو اوس دا شیزونه چې نو هغه مونږ راوړو دغه بوتان چې نو هغه په خپل کورونو کې دا ځان سره په خپل چې نو هغه ږدو نو دې چې نو هغه اغوستل خرڅول یا دا چې نو کول دا ناجیز او حرام دي دې نه ځان چې نو هغه ساتل پکار دي الله دې زمونږ حفاظت وکړي وقل او اوایا ربی ای زما ربا ادخلنی داخل کړی ما مدخل صدق په داخله ولو غوره سره و اخرجنی او بهر ترا ولی ما مخرج صدق پر راوستلو غوره سره واجعلنی او راکړی ما ته من لدنک له خپل طرف نه سلطانا غلبا نصیرا خپل مدد سره وقل او اوایا جاء الحق راغی حق دین وزهق الباطل او رکشو لاړو باطل دین ان الباطل بیشک باطل کان دے زهوقا ورکیدن کے ختمیدن کے